نو که څوک دا وی چې یاره زه د دې بابا او د دې درگاه عبادت زکه کوم، د په نوم نظر و نیاز زکه کوم، د قبر زکه جارو کوم، د قبر کانی پزان زکه وام، چې دی به د الله مخه ته ما خلاصي، نو الله فرمایي چې دا خو دې زما نازولې غني. سبحانه، پاک دی الله د نازولنا، سبحانه، پاک دی الله د شریکانو نا. وتعالى، الله ډیر بر دی عما د هغه خلقو د اولیاء او انبیاءنا یشرکون چې دی پزمکه د الله سره شریکی. الله تعالی د دې زمکه د دی اولیاء او انبیاءنا ډیر بر د اسمانونو نا. کته وی چې اسمانونو کې جبرئیل به وتر شریکی، الله وی د جبرئیل نه هم بر په عرش باندې یما. کته وی چې د عرش به وسره شریک او د عرش ته به محتاجی، نو علی العرش الله وی ز په عرشم نم د عرش نم د پاسه یما، سمره د پاسه یما، بس هغه ته د مخلوق مازغنه رسی. وتعالى عما یشرکون، ستاسو ټول مخلوق ډیر کته پاتې دي، که انبیا دي، که اولیاء دي، که باباګان دي، که ژوندي دي او که مړي دي، الله وی دا ډیر کته دي، زه ډیر بره یما، د دې دومره زور نشته چې زما مخې ته څوک په زور جنت ته داخلي. سبحانه وتعالى عما یشرکون، د دې شرک نه الله پاک دی او مشرک په دې دوکه کې پروت دی. بس چې زما دا نیکان خلق دا به ما د الله په دربار کې خلاصي، دا د دې عقیده ده.